تكلم بالكلمة ليضحك الناس. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن محمد بن سلمة قال حدثني محمد بن ابراهيم عن عيسى بن طلحة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بهذه نبي بل خبر بعد دې موږ دا کوله خبره اثبات نه يهوي دې مرضي بها يهوي برزي هوا يهوي سرور دوي وسبب دې خبره او یا کار کوو نو ورځو په خبرو کې احتیاط اثر نه خلین رضا څخه خبره ودی دا په سبب او یا کار د دې کوټاو دا یاره به هم اصل دې باور کې دا معمولی خبره لیکن هغه د کوپر وي هغه د بیان نبی او د دین وي هغه د پیغمبر او د دین د حد او د استهزاء وي او یا نه تکثیر مراد دی جهنم کې وروټي په داخله ده احتیاط نه سبا په خلک پټو پټا کارو کې دا پرې نه ځي خبرو دي چې دا دین دا د خنداوي دین پورې خندا کوي قرآن پورې خندا راځي پیغمبر پورې خندا اخرت پورې خندا صراط پورې خندا مدينة باحتياط بكوي والبسيشة. هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا فهد المحجم قال حدثني ابي عن جدي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث بالحديث. ويل هلاكت اغشالا بخبرك كيف خبره ليضحك به القوم خلق والبوري خاندي يا ليضحك لي خلق خاندي دوڑا ویلش يضحك القوم مفعول به او يضحك القوم فاعل کا خلق خندي ويكذب دروغ ويل له ويل له ما ويل معنا کړي وها العذاب دي یا هغه وادي کې په جهنم کې را او روزانه دي او یا در کړه جهنم امان دا عذاب پي نو ډېر خلک داسې خبرې کوي خلک خندي دروغ وایي او یې کې دې استهزاء نن سبا دا یو قانون جوړ شوی مجلس کې وګینی او دا چې خبرې وکړي چې ما ته خلک خو خاندي میاس کې به فرشتو پورې ټوکوي وایي چې مړ شمه او ما ته فرشتې وایي چې ما رب وکړه رب دې څوک دی زه وایم رب پرېږده یو مړی وړی آیا درته پوهېږي په خبره زه وایم رب پرېږده وا یو مړی وړی څومره سپکه خبره استهزاء د کفر خبره شوه که نه شي نو بعضې داسې خبرې به کوي چې هغه به د استهزاء ذریعه وکړي ورپسې جمعنا وفي الباب عن ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن باب النبي قال حدثنا سليمان بن عبد الجبار البغدادي قال حدثنا عمر بن حفص بن الياس قال حدثني ابي نعمش عن انس بن مالك رضي الله عنه قال توفي رجل من اصحابه فقال يعني رجلا ابشر بالجنه رجلا دا يعني ده وجه منسوب دي نور قال فاعل قال جوي مراد تقدير ابي ورجل ابشر بالجنه مبدئ بجنات قبول کا او فرمائے سب اولاد تدری تا بدنیتا لعله تکلم فيما لا يعنيه اسنا کلام کلی باغ اساس کې دله فائدہ نه ورکي ضرر ورکي مباح دي مراد مباح الله سزا نه ورکي دا یعنی دله فائدہ نه ورکي مقابل میں سوال ضرر ورکي او بخیله بما لا ينقصه یا کو فلی کلی باغ ما چې دله نقصان نور کې الله حق زکات کورکه حج کې نو هغه تعالی نقصان نه درکې او ابدي نه ورکړي تاسو پیږئ نو ګور خبرو کې احتیاط وکړئ دی ورپسې ښه وبه قال حدثنا احمد بن نصر بن ثوري وغير واحد قال حدثنا ابو مسلم عن اسماعيل بن عبد الله بن باليقين د چا خبره نه کوي چې دا جنت دي بیا د پیغمبر په احسب وایا غالب ګمان ملاله خیال ملاله الله نو امید درم داسې لفظ وایا عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعنيه اسلام د حسن یو سبب دا ترک ما لا یعنی کوم شی فائدہ نه درسای بس هغه کې دوته مباح نه دا حشته اسلام چې کوم شی فائدہ نه درکې په دنیا یا په آخرت کې څه خبرې کوي پای سره ډېر زیات خبرې نماز مو سټایي او تاسو خو بیا په درس کې لګیاي خبرې یعنی عام مجلس کو پرېدا وا درس دا ورته چې استاد بلګي حدیث بدلتا وي او تاسو بلګیاي یو بل سره غږ شپه بدلای دا تبعی دستا اصل په دې تبعی ویلو
یو شیخ صاحب ما ته بار بار دا شکایت راځي چې د شیخ صاحب په سبق کې ډېر طالبان خبرې هلکه ولې ستاسو شیخ نه دی ښه سړی دی که نه هغه لږ نه کوي زه لږ د خوی نه خراب یم نو زه ما نه حیا کوي او هغه نه حیا نه کوي او پرېږده د رسول الله مبارک نه حیا نه کوي ما خو تاسو ته وایي چې دا مجلس ته مجلس مصطفوي وي مجلس ته استادانو کې په لومړۍ ورځ مې ویلي داسې به شاګردان ناست وو کأن علی رؤوسهم الطیور لکه په سر چې مارغي د سر نه قوم بانس نو ځکه مولانا احترام نه دې نه پس حواله کړه داسې نه دا خبره نه شي داسې بیماري در باندې رانولي ستا یا په ښځه یا په مور یا په بچي الله خو یو فیصله وکړي بیا به دا عملي چې تا له خو ما دونه احسان وکړه پیغمبر حدیثو له مې راوستی دونه احسان مې در باندې وکړه چې خلک ډوډۍ درکړي جامه درکړي او ما گلشن نبوي کې کېنو ظالمو بیا دا حدیث احترام بیا دې توجه پیدا ده په دې خبرو ما ته بار بار دا شکایت ده طالبان چې شیخ صاحب په پیریډ کې لګي یو بل سره ګپ شي دا حتی دا حدیث دی بې عزتي ده حدیث او الله خپل حتی کوم نه برداشت کوي او برداشت کوي او د پیغمبر باندې ډېر ځای نو دې کې مولانا احتیاط وکړي ګوره دا دې د بکیدي شي حسن ترکهما پیدا نه درکړي بلکې تاوان درکړي چې تاسو د حدیثو په مجلس کې یو بل که بل ملګري سره خبرې کوي او فورا ورته چپ شه دغسې ورته چپ حدیثو مجلس کې خبرې وکړه لږ په زوره ورته وایم شیخ صاحب وایي بیا به نه کېږي داسې د کوم ملګري چا سره مجلس کې خبرې کوي چپ خاموش بل خبرې بس خو به شرمېږي بیا به نه په دې کې د ملګري لحاظ مه کوه د الله لحاظ په دې کې د ملګري لحاظ مه کوه د رسول الله مبارک د مجلس او د مبارک په حدیثو لحاظ مه کوه که بل درسره کوي په دې مه کوه سره دې وکړه دا د پیغمبر د مجلس دی نه دنده پس خبرې وکړي ښه باندې مه کوه سره دې وکړه ما دا کار وبس یو ځل چې دا وایي بیا به نه کېږي سره نو چې خبرې شروع کړي ته ما سره وخاندې چې خبرې شروع کړي تا له وخاندې دعما كويدا قولا والبصير جمالا هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن انس عن الا من هذا الوجه ودرسنا اكبر نور اسانيد اشتاء تابع كتاب العلل امام الترمذي وي يو حديث في نفسه مشهوري دير اسانيد بلري ويو خاص سند کے بغریبی توراشي چا في نفسه بسي مشهور ويو خاص سند کې بغریبي هغه سند کې به یو استاد یو شاګرد ایمون باندې ورپسې عن علي بن الحسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه هكذا روى غير واحد من اصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك فهو ما جاء في جمله الكلام وبركه مجالس الكلام ډېر خبره چې څوک یې د غیبت تخرین یا د مسلمان بد تخرین ودی ورپسې وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا عبد الله محمد بن عمرو قال حدثني ابي عن جدي قال سمعت بلال بن حارث المزني رضي الله عنه عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان احدكم لا يتكلم بالكلمه من بين الله فرضنا یو خبره وکي ما يظن لي ګمان نه کوي چې ورسېږي ما بلغت هغه ځای ته چې دا خبره ورسېده دا خو یې وړه نیکي ده دا ګمان نه چې الله کوم ځای ته ورسوله نو دې ته ورسېږي وبلیکې الله تعالی بها پر یوه کلمه رضوانه الى یوم یلقاه ما شاء الله الله کولی کې تر قیامت پورې به د نظر راځي چې ما سره ملاقات کېږي د انسان مرګ د قیامت تر مرګ پورې به نظر راځي ما شاء الله یو خبره باندې خوشاله شي او احدكم لا يتكلم بالكلمه من سخط الله د ګناه غیبت بهتان یا د استاد مجلس کې بیا ادبي خبرې کول دی باندې د خدای غضب راځي دې ګمان نه کوي ان تبلغ ما بلغت چې ورسېږي دا خبره هغه سیټ ته چې ورته ورسېدله اسه شي دی ويكتب الله عليه بها سخطه الى يوم يلقاه چې تر مرګ پورې د خبر شمال الله خپل مصدا ورکړي دا خیالونه چې دې تبرس چې الله او په خبر کېږي نو ډېر احتیاط
خبرو کې پکار لکه رسول الله مبارک نو رسول براشي وې د دوه سيزونو ضمانت چا واغښت نو دا د جنت ضمانت ورکو یو وخت ما بین الفخذین دا یو ما بین اللحیین دا وفي الباب عن ام حبيبه رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه غير واحد عن محمد بن عمرو نحو هذا وقالوا عن محمد بن عمرو عن ابي عن جدي عن بلال بن الحارث رضي الله عنه وروى مالك بن انس هذا الحديث عن محمد بن عمرو عن ابي عن بلال بن الحارث رضي الله عنه. بلال بن الحارث واقيك عن ابيه جده اهتم بها مرسل الجهان ولم يذكر فيه عن جده باب ما جاء في هوان الدنيا على الناس. دنيا نسل حرام مراد يا الدنيا دير لذتنا سړی د آخرت نه محفوظ کړي یا مطلق د دنیا متاع دی والا. وبه قال حدثنا ابو داود دنیا کو غرور اسباب دي کنه شاوا. قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن ابي حازم بن سالم بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقاك. کافر نه یو ګټو بم نه ور دشمن د سوپر کوي نو د دنیا څخه حقیقت الله په نظر کې نشته. البته هغه دنیا واخه د دین وسیله د شریعت وسیله او د مستثنا دا کافر په دین وسیله نه ده. کله دنیا نه مستثنا ده چې هغه زکات د صدقه ده جهاد کې لګي د دین د حصول او د الله د رضا د حصول وسیله او د مستثنا کوي شابه. وفي الباب عن ابي هريره رضي الله عنه هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. وبه قال هذا الوجه ابو حازم قربان متفرد جنان. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن مجاهد بن قيس بن ابي حازم بن سويد بن شداد رضي الله عنه قال كنت مع رب الذين وقفوا مع رسول الله. سره د نبی علیہ السلام نه مسخله مېتا سخله صد چيله بچو مرتا چا ورزور بلا رکه نو ورزور پاک وتاو د دې مسره وتاو مرتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون هذه تاسو ګوره دې تا کنه استفهام تقریری دي او ګوره جدا هان موهان دې په احد موهان دې ان الکوها وایي په دا په موهان نو په مخکړې به سامان به استوا اصحاب استادي مردار دي بارے مردور دي قالوا صحاب من هوانها ده هوان دينا قال الله رسول القوها يا رسول الله قال الدنيا اهون على الله من هذه على دينا كما الدنيا مراد روايه كنا كم غفلت ذكر الله متقنا اگر الدنيا سے پتہ مشے ولے كما البيت الله لا يوري ثونا غنيمه کم روپے چې مور پلان نه ورکړي کم چې بچو لا او ګټه بچو لا ورکړي کم چې پدان لګي نفقه فی سبیل الله خدای الله دې لوی رضا د صدقې ترغیبات نه ورکړي صدقه قبال ورکړي په پیسې نه سره د حج نه ورکړي د جهاد نه ورکړي په پیسې کم ځکه دې دنیا نه کومه دنیا مراد وایا چې غفلت د ذکر الله حرام الدنیا مطلب چې کوم د الله پر رضا کې سر بنشي او هغه مراد ده. وفي الباب عن جابر بن عمر رضي الله عنه حديث المستورد رضي الله عنه دنیا نو دا څنګه لکه مردار خلک سپوتا کې کنه کوي نو دا څه شو چې لکه لاس په دې خدای وته مردار واچو تاسو پیګه په دنیا دی فضل او طلاب وها کلام دا ګوري حدیث نه دی خان دا مقوله رسول الله مبارک نه ده دا درسته چې مقوله د خلک په حدیث او حدیث نه یا مضمون کې مضمون سره ثابت دي ورپسې ځه. وبه قال حدثنا محمد بن حاتم المؤلف قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال سمعت عطاء بن قرة قال سمعت عبد الله بن زمرة قال سمعت عبد الله بن زمرة قال سمعت عبد الله بن زمرة قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول ما كده تخصيصات من الاستثناءات دينا دنيا ملعونة خداینا لري ملعون ما فيها جزوف وكي ممتلا دي دخل رحمتنا لري الا ذكر الله دنیا نه جبا باندې راځي جبا دنیا کې ته نه ستا جبا او ما یا هغه شی والا کې ضمیر چا ته راځي دی الله تا او هو هغه شی والا چې مینا کوي الله علیه سره صدقه جهاد کې پیسې ما هغه شی والا چې مینا کوي الله علیه سره او عالم او متعلم دا دنیا
عالم د دنیا نه بار نه متعلم د دنیا نه بار نه او متعلم چې علم د کې خامخا پیسو نه بدل نه کی عالم کې نشر کوي د دې په اړه وربالي د خځې د بچو د نفقینا دور پسې شه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال اخبرني قيس بن ابي حازم قال سمعت مستوى بن بن فيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والدنيا في الاخره الا مثل ما دار الدنيا جنة جرمنا ما نرى مراد الدنيا جرم ومقابله الاخره د زندګۍ کې مگر مثل د هغه یو ګرځي او تاسو کو د خپل په یو چاپاله دریا کې د نظرو کې به ما تر دیاو څه شي د دغه کې واپس کی یو نړۍ ساس کې دا ساس کې د دنیا په مقابله د دریا په مقابله کې څومره لګي د دنیا ټول جون ټول دنیا د آخرت مقابله کې دومره لګي نو ستاجون بیا څه ټول دنیا والا د دنیا ټول جون آدم علیه السلام نه ونی سا بلکې پیریانو نه ونی سا تر قیامت پورې دا سې دې لکه اساس کې چې ستاسو د پورې په مقابله د چا کې دی د ځاري نو ستاسو څه جون څه نو دې له جون د په آخرت او لوی سفر او چاري برابر دیو یې محمد غزالی سوي هغه وی کدا ټول دنیا د ازمکه نه ونی سا تر اسمانه پورې دا بوخ د دانې نه ډکه چې بوخ دانه کېږي مونږه راځي په دې نه دا زمکه اسمانه پورې د بوخ د دانې نه ډکه شي یو مرغه په الله مسلط کې اوزر کال پس یو دانه چته یو مرغه الله مسلط کې اوزر کال پس یو دانه چته وي دا دانې بخلاص شي خو د جنت ژوندۍ نه هم هغه خوشاله ژوندۍ الذي معمول الجنة فالتبع باب ما جاء ان الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. باب ما ينبغي مسلمان di dunia لاله جیل دا نه دي چې هر ځای جیل کې پروت دی. باب ما ينبغي مسلمان دی دنیا سو غني جیل کې انسان خپل خوخاني خوب په خپل خوخاني ډوړې په خپل خوخاني ملاقات په خپل خوخاني دا څنګه دنیا کې خوب په خپل خوخه کما چې الله کا په کې روانه مون مقرر کړي یا فرض یا مستحب یا مطلوب نه خبرې په خپل خوخانه الله په خوخه کې کمی مل دي نه ملاقات په خپل خوخانه بیا وزنات دی جوړ شي الله پابنده والا جون تیر کا د شریعت دایره کې د آزاد جون متیر او کافر د په جنت دی چې سکه کوا خوشاله ازادي کوا ولی دغه دنیا د اخر کې رسنه دا یو او یا بیان دا واقعي کی بیان د چا کوي واقعا دا چې د مسلمان بجون د پابندوري او کافر له خدای ارسه ورکی دنیا دا اخر واصل انت پرې چې خوشالي پکې وکي ورپسې هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا قال حدثنا عبادة بن مسلم قال حدثنا يونس بن حباب بن صهيب الطائي عن ابي البختري انه قال حدثني ابو كبشة المالكي رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث نقسم عليه پیغمبر خبر مجھے قسم ماتا تو تبھی ذکر تاکید دپارا قسم بندہ پولی سے اگر کچانی ورکر او کتوے چھ من آخری دڑی رو قسم منونا اپا دروغا اگا چھ من آخری دا دنیا پا مال خرصاولو کی دا امن سمحنا او حدثکم حدیثا ہم یاد کے ادریک سیدونا کم دی مانا قسمان رو عبد من صدقات صدقین اما مالنا کم دی پیغمبر میں قسم پولی ولا ظلم عبد مظلما ظلم کولشي په یو بنده په یو مظلمه دې په صبر وکړي انتقام وانه الله بزیات کی در راځي اوس خلک سبا چې څوک بدل وانه خلک په ور ورته مې رېګه په ور دې در کی عزت پتاله خدای زیاتای ولا فتح ولو بل یو عبد دا دروازه د سوال چې سوالونه کوي مگر کولو به الله په باب د فقر سوال سره مال دی دیږي فقر د مال یا بل فقیر کې یا فقر د ستر سوال محرمه هم د تویل یو
سنة سؤال محرمة كسدي يودا كذا تملك بل ندان مالك تملك نه کې کتاب واړ چې اومیا کلارا سبق به بیا درکوم دا سوال نه دی تملک دا غیر یو دا شی بل په جهاد د تصفل جهاد د چا د تصفل لکه د شریک لاندې بل دا یو لس روپیا نو که امر وته کې تصفل لی راته استعلای لکه استاد شاګرد ته هغه ته بیا سوال نه او که مساوي د مساوي نه غواړي دوست دوستا التماس وته تصفل پکې نو تملک علی جهت څه شي دی لکه تصفل الله کے واسطے الله پر میو شلو په دا سوال شو او که تملک دینی مدرسې لا غواړي سوال نشو جهاد ته غواړي رسول الله مبارک وفتل او التماس دی اډر دی هغه سوال محرمه کې او كلمة أو قال كلمة نحوها لا قدري خبري بقسم كل وأحدثكم حديثا فاحفظوه وقال إنما الدنيا لأربعة نفر مناسبة الدرش عبد رزقه الله مالا تدر الدنيا مال مراد وعلما وهو يتقي ربه فيه إذا لا نزال ساتي بالمال وعلم كي سبب إسراف تفسير نكي فحرام نجدي فحرام کې نه خرج کوي ويسلو به رحمه رشتدارانو له ورکوي يعلم لله فيه كذا الله په دې کې حق دی ورکوم او علم خدای ورکړي دی دا علم په مطابق اعمال لګي په جهالت پکې نه کوي فهذا بأفضل المنازل والأغعب رزقه الله علما ومال دي ورکړي او دې صادقونیت دی یو کې زما مال وي عملت بعمل فلان فهو بنيته ما بمتا سے صدقے کرے اجر دبار برابر دے والعبد رزقه الله مالا علمني ورکڑے نو دے خدے اسرافون و تبدیرات یخبت فی مالی یخبت سمانا مال کے خبر تا کہ بیزائے خرچ ہے بغیر علم لا يتقي فيه ربه فگناہوں کی خلقی سر رحمم نکی ولا يعلم لله في حقا فهو بأفضل المنال وعبد لم يرزق الله مال وعلم دعنا الذي ورقله دیو کدا ما بلا علمت به بعمل فلان ویگی با ما بمدار پلان کی پشان علم کوئی نشتا گڑا بمیں پہ کولے زناکارے بمیں پہ کولے وهو بنیتی فوزرهما سواء وربأنا سولے نبی دربانا بردے کنا انما الاعمال بالنيات والبصير ما جاء فيها من الدنيا وحبها وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن بشير بن ابي اسماعيل عن سيار قال بن شهاب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقر منزلها بالناس لم تصد فاقره ومن نزلت به فاقر منزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل بچا لوگانا خلق تینا دلک خلق تنزل دانا جبلار ته یو گیم جوړه دا نه یا مرګري ته یو گیم جوړه دا مثلا سوالونه کوي دا لا روزو کی بچی مینار دیو کی دی خدای په نوم صدقه را خیرات را کې ادا کاته بالناس دا نه کوي بادشاہ نه غواړي مختلف خپل حق دوست غیر شي لم تصدق فاقته ومن نزلت به فاقه فانزلها بالله دلال الله تکینا یا کاوږي نما په وسوکا اللہ بولا رزق عاجل پر دنیا کی ورکی یا عاجل رستو عاجل دا چھ دنیا کی رستو یا عاجل دا چھ مر بے غیرت کے وربسے شاہ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن منصور ولا مشان النبي وين قال جاء معاوية رضي الله عنه الى ابي هاشم نوبة رضي الله عنه بما كرسي بولا نمک دادا حضرت معاویہ ماما سوئی فقال معاویہ سے بتو یا خال ما یبری کا صدیجہ اب وجع بیماری دا یوش زی اوکا چتا بے آرام کئی دردگی دی او که خیرت پر دنیا دی مال دن پاتے کی یا خیرت تروانی بری جا قال کل اللہ ہر یو کرنا درد دی بیماری دا دی درمن نہیں مکی پریشان کئی او نن پر دنیا پر خاپیم کے مر بشم حاری سے لیکن نبی علیہ السلام عہدت الی عہدا ما باغی خاص ذکر اسوی انما یکفیک من جمع المال خادم
دې راته ویلي ومرکب فی سبیل الله دا عزیمت دې ته ویلي نور د دې نه علاوه صحابه او پیغمبر مبارک ځمکې نه دي ورکړي صحابه د حضور پاک په زمانه کې تجارتونه نه دي کړي او ثابت دي ودته وی دا بعض صحابه او پیغمبر مبارک بعض صفات خاصه ویلي اجدو فی اليوم اجدونی زمین من الرزان حد جمع قریر مال میں جمع کرے خلاص ہے بدی جمع ولی تدیب اس اللہ حساب کتاب اسنا مانا پاکی سزیاتی کمی پا جمع کی نیشے اسنا اللہ حقوق میں پاکی نہیں ادا کرے وقد رواه سعيد وعبيد بن حميد عن منصور عن ابي وعن سمرة بن سالم قال دخل معاوية رضي الله عنه على ابي هاشم بن عتبة رضي الله عنه فذكر نحوه في الباب عن بريدة الاسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن عباس عن شمر بن عطية عن المغيرة بن سعد بن الاحرم عن ابي عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الزبير جیدادونه ماله رغبت په دنیا کې راشي کله به جیدادونه حواله د عثمان اغشتي حضور پاک په زمانہ کې ورستون دا عظیمت ده تاسو چې ده خدای دې ځان ساتنه یا هغه جیدادونه چې په حرام نه هغه ته مراد ده او یا دا چې دا پیغمبر رغبت ورګره کړه تاسو ته ما پرې د تجارتونه سړیا بل رسول الله دې نه خو ورته د تجارت نه معلومه پرپسې جمعنا او ما جاء في چې څوک د جیدادونو کار شروع کړي کنه بس یو نه پلاټ نه پس بل او د بل نه بل او یو کور نه پس بل او د بل پس پیسې سره محبت پیدا شي نبی اخرت یې غټ علماء کرام دې سرور تبا غټ علماء کرام پرپسې او ما جاء في طول العمر للمؤمنين وبه قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا زيد بن حباب عن معاويه بن صالح عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان اعرابيا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير الناس قال من طال عمره وحسن عمله بس عمر خير وعمل كل بشاره وفي الباب عن ابي هريره وجابر رضي الله عنهما هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وبه قال حدثنا ابو حفص عن عبد القاري قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن النبي رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله قال فاي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله هذا حديث صحيح باب ما جاء في اعمال هذه الامه ما بين 60 الى 70 وبه قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا محمد بن ابي عمر كان النبي عليه عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امتي من 60 سنه الى 70 على عالم محمود کله کوټونه کم لري خلک کله 70 نه متجاوز لیکن غلط دا دی ورډي رومانه جوړي دي یو یا غالي وصلو کې دا دی او د نبی ځای کوټونه کم خلک او یو نه زیات کم خلک مطلب دا چې عمر باندې بار مكوا دير لك خامخا خير الصديقان. هذا حديث حسن قريب من حديث ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قدر من غير وجه عن ابي هريره رضي الله عنه باب ما جاء في تقارب الزمن وقصر الامل وبه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن عمر عن سعد النبي صلى الله عليه وسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يتقارب زمانہ بنزدی جنزدی ستا ہوئے خلق طرف مال و دولت و خوشحالی بڑھے ہیں نوچے خوشحالی روز زرزر دی یتقارب الزمان سر خلق بپرس پکڑ و کٹنوں کی پراتی ٹول رس کو بخوبونا کے نخطول زمانہ زر تیرہ کرتا خوب کلا یتقارب الزمان سمانا قیامت تبا زمانہ نزدیش دجال تبا نزدیش تطول معنی ہے کولش ويكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة جمعة كاليوم أو رأس كالساعة أو ساعات كالزمنة بالنار تقول ذا شغلي في الشهر يقول براس ناري يوم ختمش نمرا وقال كذا سيدا كان يقول سنفات موقو جمعة يتعيبيا جمعة وهي بها سلسل فتيري ساري بمحسوسة إذا تدر در تيرا الدنيا دا سي برکات في تو پکې منامه کې خوشاله کې کوي بنشي یا ټول ورځ به ودی لږ سات په پاسه بیا ود بیا پاسه بیا ود زر زر به دیږي درما
یا په دنیا د مال په فکرونو سوچونو کې پروت دی ټوله هلته منډه دلته منډه بس ورځې به در باندې تېرېږي ورپسې هذا حديث غريب من أهل الوجه وسعد بن سعيد وأبو يحيى بن سعيد الأنصاري باب ما جاء في قصار الأمر وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنه قال أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الجسد قال كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. معنا د دنیا فقیر معنا نه کوه ډېر خلک دا د فقیر معنا نه غریب څه ته ویل کېږي غریب معنا هغه انسان چې ناشنا څوک یې نه پېژني شهرت سے بچو دا خپله به مشهوره د خدای دې مشهور کړي بیا د خلکو په نظر کې د نیکانو خو دا نه مشهوره غریب چې ناشنا یا او عابر سبیل بلکې د دې نه هم زیاته د لارې تېرېدونکي دا د پوهېږې په خبره مسافر ته هم غریب وایي ځکه څوک یې نه پېژني بلکې مسافر بیا هم یو ځای کې میاشت تېروي لس ورځې چل د لارې تېرېدونکي په دنیا داسې اعتماد وعد نفسك من اهل القبور دا دې دا مه شمېره لکه چې د قبر کې پروت یم تباه مان دا اهل القبور څه معنی چې پروت په دې مقبره کې پروت دا وقال ابن عمر اذا اصبحت دا ابن عمر موقوف دی ولا تحدث نفسك بالمساء لما خام شرکونه مه کوه هسې نه دروازې درسوله دي وإذا أمسيت چې بېګا کې داخل کې ځان سره خبره سبا مه کوه د شپې مړ نه شي وخذ من صحتك قبل السقم خذ من صحتك عملا د بیمارۍ نه مخکې چې بیمار چې بیا نه شي کولی پوهېږې بېګا او چې په صحت کې د نیک عمل کو بیمار چې بیمارۍ کې در لیکلي کېږي ومن حیاتک قبل موتک مرګ کې بیا نه شي کولی جاري عمل وکړه نو مرګ نه پسې هم در لیکلي کېږي فإنك لا تدري يا عبد الله ای د خدای بنده یا عبد الله دا ابن عمر خپل شاګرد ته وایي شاګرد مجاهد دی نو یا عبد الله نه مراد ای د خدای بنده ما اسمک غدا چې سار د باندې څه نوم اسنه چې سار د نوم مړی شي اسنه چې سار د نوم جنازه شي جنازه نه وبه قال حدثنا احمد بن عبد الوهاب البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقد روى هذا الحديث الاعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه وبه قال حدثنا سهيل قال حدثنا عبد الله عن مالك بن سلمة عن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابن ادم وهذا ابن ادم لا سيكون الله في ابن ادم وهذا أجله ذي أجل ووضع يده عند قفاه قفاه سر تأغين لري العسكر وهذا بلاس أوركو إذا كنت بديشي وسمى عمله وسمى عمله نبي يا فخر لقد تاسوتا يوكر خلاك عن دار الحديث يوكر خلاك لبدا ساسو أجل دار الحديث تكر خنبار راس كده آغا أمید على كريم خبر منظور أميدونه کور ته جوړي یره چې سم سیل په جوړ لگاو خمر دود کور چې 2-3 کال کې عمر وانی ساجو 2-3 کال وای دا چې کمزور داریان دي او دا کټاګان دي او دا پیسې جمع کوي د دې مودونه پیسې راځي په خپل گزاره کوي د ځامن هم پیږي د واسو هم پیږي رښتیا وایي چې دا څومره دوی کرپشن کوي خیرات وایي او پیسې کوي دا چا لګي دينا كده ما قبول إذا ما مشي ولا كان وبين والمسيح. وفي الباب عن ابي سعيد رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاويه بن عمشان بن سفر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنه قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعرف خسرنا علاج جوارح محمد نبي خسر لنا يوم قوتا ولا دلالو قوتا وميوه فقال ما هذا قلنا قد بغي كمزور شبلا فنحن نسجد وقال ما أولاكما أنكم فأجل إلا مقدين بذرناش من دعم رجوعك بس أمجد بتاسطيش لا عديمة ندي مولانا دا پیغمبر رغبت ورکی دا دی خبر کی تیرے مهمان مکاوے دا نجی جوڑا ولی مانا حضور پاک مقبلہ بارا خانا جوڑا کرو مشروبا جی بیان مسایوانا رانا لیتا بودتا تنشیر رفنا هذا حديث حسن صحيح وفي سفر اسماعيل بن يحمد ويقال ابن احمد الثوري باب ما جاء في النهار للامه في المال وبه قال گمراہ مانا بے
وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا الحسن بن سواد قال حدثنا ليس بن سعد عن معاويه بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن ابيه عن كعب بن اياس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل امه فتنه وفتنه امتي المال. هذا حديث حسن صحيح غريب انما نعرفه من حديث معاويه بن صالح باب ما جاء لو كان لابن ادم واليان من مال ابتغى ثالثا. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن ادم واجب من دام النحو دو غرونو بمن کې فراخانه کته کې شعر وته وادي د سرو دروي دی بدوي ما فول سټاپ پکې نشته امان کټلو کې سره کوله نو کړم نو با بیا ول پدريګا نه امان کټلو کې اس فول سټاپ نشته چې دلته ول پدريګا او بس پکا دی بدري ما وایي مال کې سونا زیاتی کې دون قوار نډه کې خلید ابن آدم له بغیر خاور بیر قبر د خاور نډه کې ويتوب الله على دا لیکن باندې ایماندارانی الله په خپل رحمت کې او بچا سو توبه واسه الله ته رجوع کوي هر وخت الله ته رجوع کوي جواب وفي الباب عن ابي بن كعب وابي سعيد وعائشه بن الزبير وابي وابل وجابر وابن عباس وابي هريره رضي الله عنهم قال حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه باب ما جاء قلب الشيخ شاب على حب اثنتين. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن كان عن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب کی شاب لذت غانی کی حضرت پر دوستی طول الحیات پر کثرت یہ بوڑھا کی دی وای جو سرور من پیدائش او مال سلام شابسي. وفي الباب عن انس رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوان قال انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهرب ابن ادم ويشرب منه اثنتان الحرص على العمر والحرص على المال على حديث حسن صحيح. باب ما جاء في زهرة الدنيا. وبه قال حدثنا وتحفل بغنبر بالدنيا كبيرا بدشابة. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا عمرو بن وامر قال حدثنا يونس بن حلبس عن ابي ادريس الحولاني عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حالت في الدنيا تحريم ده حلال نه دی ابلوړای حلال بنا حرام او جامه نه غوندي دا نه دا ډوړای نه حرام بل نه کړی دا په ضرورت نه یا مثلا ز جامه نه شو یا خو بستر کې نو دکې یا د پکی وس خدای راکړي پکې نه یا د کې سیوا سره راکړي دي حلال شي دي هغه نه فنا او نه اذاعه المال دي چې ګنې د مال کې اسرافونه کوي دا نه دي چې راشه مال زه کوم بس مال ټول خرج کنه بچي بلې څه څه بلې زهادت في الدنيا سره الله تكون كده نشي بما في يديك اوسط مما في يد الله ما شاء الله دا سره کمال دی پدې دې دون اعتماد نه وي دا سره چې کمال دی نو الله سره الله درکړي دی کنه نو پدې ډېر اعتماد مګو دا غي په مقابله کې چې الله سره به مونږ دولت والا شی سره یې پړو کدا ختم چې نور باندې راځي دې ته زهادت الله لار کې ولګاو پدې اعتماد مګو الله سره چې کوم دې په اعتماد وکړه دا غي نه زیات اعتمادي مګو الله لار کې خلک او جماعت جوړاوه وأن تكون في ثواب المصيبة ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بحاجتك مصيبة فلي مصيبة ورسي تقارب فلي كذا مصيبة بوقت فلياتنا كجاتا مخرجو کے اللہ تجي الله بس مانا گناہ کرے ولا تکلیف راغی بیا بنا او سوے لو انها اخفیت وإذا چاہی بچا کے ارمان کدا مصیبت لگ باقی شی سبخی ارمان کدا بیماری میں لگا شی سبخی ارمان کدا غم لگ زیاد سی سبخی ورے گناہ پہ رجی گی اور مرتبے بھی بولا دی ناسی بچا کے رہتے هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا ويقول ادريس الحولاني اسمه عيد الله بن عبد الله وعبد المواقع منكر الحديث
وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حريص بن السائب قال سمعت الحسن يقول حدثني عمران بن ابان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن ادم حق في سوى هذه الخصال ويجب يسكنه ويقول كده بكيوستي والأرى جامعة أولاد دي بيبتشي يو جامعة بدري دي بخير يا أولاد دي بيبتشي أو جيل بالخبز أو دا روڑے ٹکڑا أو هو بذا كافي مطلب دا نه چې دین علاوه ګناه ده حق نه مراد دا چې دا هغه سیزونه دي چې الله دې ته پوښتنه نه کوي دا هغه سیزونه چې دې ته پوښتنه نه کوي او باقي کړه استعمال کړه یا به طریقه شکر ادا کړی دی کنه خدای حق دې پکې ورکړی دی کنه هغه کې حساب کتاب دې کې حساب نه سره نه کوي شابه هذا حديث صحيح وحديث حديث ابن سعيد وسند أبا داود سليمان بن سلم البلخي يقول قال نزل بن شميل جلب الخبز يعني ليس موضوعا دا په نظر ابن شميل چې ترکاری وسره نور علماء وینا به ترکاری وروړي نه پړل دي ترکاری وسره لازم ده ها شابه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة وقتادة عن مطرف عن ابي رضي الله عنه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الهاكم التكاثر هذا يقول اخر کړه تاسو ورته الله نه تکاثر د اموال نه اولاد مال دې شي اولاد دې شي قال يقول بهذا مالي سوي الله من مالك الى ما تصدق سامان وراجع صدقه دې ورکړه خدای الله تعالی او من دینه لیکل احسان بیا بشر پامځه ته یاري دا سامان د خیرت دی ورې وکاري یا اکل د پاتونه ته ودی خپل فنا دې کوم دا دې ما چې د دنیا کې د پیدا واغښت یا لپستا واده وستا او زور دې کدا سامان په پیدا لري واغښت او چې دمر چې په بیت کې پاتې شو دا سامان نه دا په واره دي هغه یې باندې کوي جناب بس کپکې نشتا وبه قال حدثنا ابو الدار قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا كثير بن عباد قال حدثنا شداد بن عبد الله قال سمعت ابا امامه رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن ادم انك تبذل الفضل خير من ادم ان تبذل الفضل خير زيادتي انا زيادتي خرج على خدای په لار کې دا په جوړه لګاو ستاسو له بهتر او قریبا د شر ولنکا شر دا او په زکات ورنه حساب به د قیامت کې ولا تلام على كفا بسر ملامت نه چې دومره ډوړې او چې وستا گزارل دي دا سه مسکنه کې ستا گزارل دا سه جامه بری ملامت نه دي حساب نشتا وقت په منځاول او چې خرچه کې من انت دې دې ټکانه په هغه چوکاټ کې دا وته راځي چې خزه بچي نه پخې فرض یا اولیا خیر بل وارك بين مقوانا شابته هذا حديث حسن صحيح وشداد بن عبد الله يبنى ابا عمار وبه قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا ابن مبارك عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن عبد الله بن عبيد عن ابي تميم الجيشاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انكم كنتم توكلون على الله حق توكله قلت انا کے اسباب نے استعمال ہے اسباب استعمال کا مغروسہ اللہ مکوا کیا کوا کہ نتیجہ وہ اللہ مرتب ہے در روزه توم تاسو له بدات روزه ملوشي لکه مارغله چې روزه ملاوي تاسو کوزي اسماس ان لوګي وسارو دي وتروح بدانا مارغله نو ګوري دا چې اسباب نشي ول مارغه سبب نه استعمالي زه په پټ نه وایي لیکن خدای ول روزه ورکړي دا له الله په معمولی سبب کې ډېر پیدا ورواچي مړه ومن يتوکل علی الله فهو حسبه جاراتي ويرموك من حيث بالكل زمان التصفى بالكل حقيقة هذا حديث حسن صحيح لا نعرف الا من هذا ويقول ابن الجشاني اسمه عبد الله بن مالك وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حباب بن سلمة عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان اخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان احدهم ايه النبي صلى الله عليه وسلم تجارت یا د ویلاري نو ان مختلف شکایت او ضرور نبی علیہ السلام ته ویدي تا درټول ناشتي او معاشي شو لکه منځوري کوم دي تیارې لري لعلك ترزق به تا تروزي د پوهه ملي استعمال دي دا نه ده اوس هم ډېر خلک د تجارت کوي او دی ګلاس ورته وي د کار نه کوي نو کوي
ذلك إذا أريد الخليل في رجال بركة جزاء بركة شابتي. وبه قال حدثنا عمرو بن مالك ومحمود بن خداش البغدادي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري عن سلمة بن عبيد الله بن حسن الختمي عن أبيه رضي الله عنه وعن مكان له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمن بسربه آمنا أو دي آمن في سره وخفل نفس के आमिन से टेंशन बताए नफ्स के पुकार आमिन बिना टेंशन और परेशानी मुआफन भी जसद ही जसद की जोड़ी बीमारी मरता है عنده قوت يوم إذا يورد ولا يوصل दास इधर कहीं मतलब दुनिया की पूरी दुनिया बदल जाए बोले दुनिया मकसद था सारी परेशानी खत्म मंजिल हलक है परेशानी तो दुनिया मकसद था कि बीमारी की इलाज की ड्यूटी से जोड़ दुनिया मकसद टोड़ा है बच्चे दरबार से टोड़े अपना साफ करते हैं पूरा दुनिया का मकसद है هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث مروان بن معاويه قوله وحيدت هذه الجمعات وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا حميد قال حدثنا مروان بن معاويه نحوه وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد